الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. سورة القصص آیت نمبر 1 الله اکبر کبیره. تاسو دعوت ورکړو؟ د چا دعوتیان راغلي دي صرف لاس اوچت کړي. جزاکم الله جزاکم الله. الله پاک دې تاسو له توفیق راکړي. یاد ساتئ دا دعوت کې بنیادی خبره زموږ خپل استقامت الله موږ نصیب کړي کنه. تاسو ته دا پته شته کله چې د الله پاک څوک بدی شي هغه سره څه چل کوي؟ هغه نه د نیکۍ توفیق اخلي. چې د الله پاک څوک بدی شي د هغه نه صحت نه اخلي، نه جوړه کوي، نه چې څوک بدی شي مال ترې نه اخلي چې دی غریب کی، چې څوک بدی شي اولاد ترې نه اخلي چې اولاد نه محروم کی، کور نه راوړي، بل څه تکلیف پې نه راولي. دا تکلیفونه چې راشي دا د الله د بدشتم وجه نه وي چې دا سړی د الله بدی شو ځکه ورسره دا کار وکړو. یاد ساتئ چې کوم کس د الله بدی شي، کوم کس نه الله خپي، دا هغې اولنۍ نښه دا ده چې دنه الله پاک د نیکۍ توفیق اخلي. تاسو ته ما عرض کړی سفیان ثوری رحمه الله واقعا مې بیان کړی و چې یو بیره زما په زړه کې یو سړي ته بد راغلی و. په یو سړي باندې مې غلط ګمان وکړو، په زړه کې په ژبه مې نه دي ویلي، خو یو انسان یو سړی ناست و مونځ یې کړی و، دعا یې غوښته او په دې دعا کې یې ژړل. زما په زړه کې دا خبر راغله چې دا سړی ریاکار دی، ریاکار دی، ځان ښیي. صرف د دې خبرې په زړه کې د راتلو په وجه باندې الله پاک زمانه 15 میاشتې د تهجد توفیق اخیستی و. د الله کلام ته کېناسته معمولی خبره نه ده. ورخه د الله قرآن ته کېناسته معمولی سعادت نه ده، معمولی. داسې نه چې چېرته زمونږ د ګناهونو په وجه باندې الله پاک مونږ بدي شو او مونږ د دې نه محرومه کړي. الله دې موږ له په خپل استقامت راکړي، په
نو د دعوت مقصد دا دی چې موږ بل د خبره دعوت ورکو نو هغه کار په خپله کوو که نه کوو په خپله موږ ته الله پاک په هغې باندې مضبوطیا راکوي استقامت به نصیب کړي دعوت به ورکوو که نه به ورکوو چا دپاره به ورکوو ځان د فایدې دپاره د الله د رضا دپاره خپل د ځان د فایدې دپاره د الله د رضا دپاره په بل به ملازې نه اړوي چې مړه چې تا پسې کور ته رالم ما یې چې دا چې محرومه کېږي نه نه الله اکبر بعضې وخت کې شیطان بیا په زړه کې خبرې راولي دلایل هم راولي دلایل مونږ کوشش کوو چې ما پرون څو ذکر کړی نن مې څو ذکر وکړو د دې دواړو وجه څه وه پرون ماله الله پاک د ذکر توفیق را کړی نن یې ولې واغسته توبه وباسو استغفار الله پاک ستا بدي شه مه که بعضې کسان داسې بومي چې ټوله ورځ تېره شي او تسبیح لاسته نه کړي پوهېږئ که نه نو هغه کم سے کم دا سوچ وکړي داسې نه چاته خدای دې نه کړي بیا دې نه کړي خو زه چاته د الله بدي شم که چې ماله د نیکۍ توفیق نه راکړي کال عمره اوږدې شپې او دله پکې الله پاک د تهجد مانځه توفیق نه ورکړي چېرته بدي شمه که کم سے کم د دې سوچ باندې خو موږ مکلف یو که نه که زه چېرته بدي شم نو الله ته وژاړم الله پاکه زما خو ته یې چې ستا بدي شم نو بیا زما څه پاتې شو زما په هلاکت کې بیا څه شک دی زما په تباهۍ کې کوم شک دی ځکه موږ چا ته پته مړ الله ته پته مړ الله نه علاوه زموږ بل څوک شته نه د دنیا د نیمګړو پوره کولو بل څوک شته نه په آخرت کې زموږ مدد کوونکی د الله نه علاوه بل څوک شته نو چې زه د الله بدي شم نو زه خو تباه شم که موږ بیا په هغې باندې توبه وباسو او چې مال الله پاک د نیکۍ توفیق راکړو نو په هغې باندې زه شکر وباسم او استغفار وکړم چې الله خپل ځان طرف ته نسبتونه کړم هغه د تبلیغي خبره بار بار یادوم چې الله پاکه دا زما څه کمال نه و خو ستا مهرباني وه چې ماله د توفیق راکړه زه دې خپل درس ته کېنولم خپل د کلام اورېدو ته یې کېنولم په دې باندې شکر د چا ادا کړو الله پاک ادا الله پاکه زما څه کمال نه و خو تا ما باندې لمونځ وکړو تعالی له توفیق راکړه کنې زما نه ډېر غیرتیان نور هم شته تکړه نور هم شته هغه 2 رکعته لمونځ نه کوي هغه ځانه چمن نه څوک په دوکان کې نه څوک پروت و او لمونځ یې نه دی کړی نو زما څه کمال نه و خو دا تا ما باندې سود کړی دی نو چې د نیکۍ توفیق راکړي نو شکر پرې وباسو شکر لمونځ مې وکړه الحمدلله الله ستا شکر دی که تا زه نه وی پاڅولی نه دی ویښ کړی ما دا لمونځ کله کولی شو تا ما له توفیق نه وی راکړی زه کله راتلی شم د نیکۍ په نه کولو باندې که نور څه ونه شي خفه خو شو که نه په دې کې په دې واقعي په دې پرونۍ حصه کې یو خبره ما تاسو ته کړې وه چې القوي الامین کې به انشاءالله خبره سبا وکړو داسې مې ویلي دې کې به موږ ته یو ښوونه کوي ښوونه کوي چې چا ته څه قسم ډیوټي حواله کوئ چا ته څه قسم کار حواله کوئ نو د شعیب علیه السلام لور داسې قیمتي خبره وکړه چې الله پاک په قرآن کې هغه محفوظه کړه چې د دې خبرې پکې لازمي ضرورت دی دا زمونږه کرایټیریا شوه چې 2 صلاحیتونه پکې پکار دي یو چې د کوم کار دپاره سړی مقرروي د هغه کار صلاحیت په هغه کې د هغې طاقت د هغې په کولو باندې پوهېږي اوس ته ګاډي له ډرایور نیسي ډرایور ستا ګاډي له ډرایور پکار دی او داسې سړی ولې نیسي چې هغه عمر 80 کاله دی یا 15 کاله دی لکه مثال په طور تاسو ته معلوم دی که او چېرته ګاډي په سټرنګ کې لاس نه دی ښی ته وایي چل به زده کړي بیا به ما سره چلو شي ډرایور به شي نو تا ته به خلک څه وایي داسې کس وګوره چې هغه
کچلې نه زده کړی ولې چې دماغ یې کچی وړي کې چل به زده کړي ځوانۍ کې هلکوالي کې دماغ یې تازه یا ډرایوري نو هغه سړی وګوره که چې ماهر په ډرایوري ته ماشومانو له سکول کې استاد مقرروي نو هغه مقرر کړه چې هغه کم سے کم میخې خو ساتلي که نه که نه یې ساتلي چې هغه د الف ب نه خبر نه ته د هغه د ماشومانو دپاره سکول کې استاد مقرر کړي مناسب ده نه ده مناسب دا یوازې دا خبره نه په دنیا کې چې څه قسم ډیوټي څه قسم کار چاته حواله کوي هغه که حکومتي حساب سره که په خپل کور کې که په خپل په علاقه کې یو ډیوټي د چا په ذمه باندې حواله کوي یو سړی د بجلۍ نه خبر نه دی ته د بجلۍ کار هغه ته حواله کړي یو سړی د ګلکارۍ نه خبر نه دی ته د هغې کار حواله کړي یو سړي کې طاقت نشته د خدای جل ته ته لرګي حواله کړي چې غره نه لرګي راوړه نو اولنۍ کرایټیریا دا ده چې ته چاته کوم کار حواله کوي کومه ډیوټي د چا په ذمه باندې لګوي هغه کې د هغې ایبیلیټي پرته وي صلاحیت پکې پروت وي هغه کار کولی شي د هغې طاقت لري یعنې په هغې پوهېږي د هغې ماهر او دویم د دې نه زیاته لازمي او ضروري خبره چې د دویم شرط هغه دا چې هغه سړی امانتدار وي چاته چې ته ډیوټي حواله کوې هغه څه شی چاله چې کومه عهده ورکوې هغه امانتدار دا امانت دا ټکی چې دی که چېرته په هغه کې د امانت ماده تابع نه موند نو هغه تاله د خیر په ځای باندې شر راوړي د فایدې په ځای باندې تاله نقصان رسوي بیا د امانت هغه ستا په مال کې به هغه ګوتې وهي ځکه تا سره به کار کوي که نه نو هغه تا ته به خیر نه رارسوي هغه که تا د کلي مشر که نو هغه کلي ته خیر نه رسوي هغه خیانت کوي چې امانتدار نه د امانت اپوزیټ څه شی دی امانتدار او دیانتدار په مقابله کې خیانتګر دی هغه به خیانت کوي هغه به ځان ته کشي وهي هغه به خپلولي پالي هغه ول ځان مړی هغه سره خپل فکر یې هغه سره د بل خپل د ډیوټۍ خپل د ذمه داریانو فکر نه وي علی الاسف انتهایی افسوس سره موږ د غیر امانتدارو خلکو نه توقع د امانتدارو په شان ساتو غیر امانتدار ورته ولې ویو هغه تاسو وګورئ د الف نه واله تر یې پورې د ا نه واله تر زړه پورې چې چاته هم څه قسم د چا لاس په اختیاراتو کې پروت دی نو اول هغه ځان مړی ځکه امانتو خیال نه ساتي که او د امانتو خیال هغه ولې وساتي هغه د خپل ځان دشمن دی موږ د یو سړي امانتداري د هغې تعلق خو د زړه سره دی خو د هغه امانتداري د هغه د کردار نه پته لګي چې یو سړی مونږ نه کوي دی د خپل ځان دشمن دی دی د خپل رب سره خیانت کوي دی به د قوم سره څه وفا وکړي یو سړی دینداره نه دی یو سړی الله نه پېژني د الله پیغمبر سره سنت نه پېژني د الله حکم نه پېژني د الله حکم په ځای راوړل نه پېژني او هغه ته ذمه داري حواله کړي اختیارات وله ورکړي د قوم امانت هغه ته وسپاري نو ستا په خیال د هغه نه بیا د پیشو ته د وازب امیل واچوې پیشو ته د غوښو امیل واچوې بیا به د هغې حفاظت وکړي امانتداري دا اولنی څیز دی د عهدې سنبالولو لپاره هغه که د چپړاسي عهده ولې نه هغه که یو خاکروب ولې نه جارو که که دی امانتدار نه و دی اوپر جارو وهي ځانه ځي روډونو باندې جارو وهي که نه اوپر جارو وهي که څوک ګاډی ویني هغه د ده باندې چې له پاسه هغه څه شی کوي نګراني شي کوي پرې که هغه ګاډی ویني چې په هغه وخت کې حملې کوي چې منډې کړي لاړ شي جارو راواخلي ووهي که نه کنه په دې روډونو کې ځان ځای په ځای نسي پراته هغه که معمولي نه معمولي نوکري او که د غټ نه غټي لیکن په دې کې اولنی شرط چې دی هغه د امانتدارۍ دی الله زموږ با اختیار خلک امانتدار کړي دینداره کړي د دیندارۍ اولنی شرط دی
هغه زمونږ د اسلام کې د دې امانت مثال ته روته دی چې یو سړی امانتدار دی د الله نه یریده د الله د پکړ نه یریږي د ګرفت نه یریږي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وړکې زوی عبید الله ابن عمر هغه بلاس کې میوه او ټوکړه ده چې هندوانه ده که ماڼه ده که خټکی ده که څه شی دی دا خوري او را روان دی عمر رضی الله تعالی عنہ چې ولیده فورا پاڅېد د هغه د لاس نه ټوکړه واغوسته چا ورته وایي چې وړکې دی ولې ته دا اخلې هغه عجیبه خبره ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت باندې دی لوږي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت دی وږي هغه په لوږ باندې لوږي تیری او د میوه خوري خپل نږدې کسانو ته وی علامه د میوه خوري چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت کوم چې په دې عملدارۍ کې دنده دی هغه کې هر یو کس لاس ته میوه ورسېږي د لاس ته به ورسېږي امانت وکړو مال غنیمت جامې راغلي دي ټکی نو کنه کپڑے نه هر یو کس ته یو شانې کپڑا ملاو شي دا د عمر رضی الله تعالی عنہ هم اقشن یو جوړه ملاو شي دا خپل جوړه اغوستي دي عمر رضی الله تعالی عنہ جمعې ورځ دا تقریر کې خطبه ورکړي یو باندې چې پاتې ده عمر رضی الله تعالی عنہ په کې دا خبرو کې چې اسمعوا واطيعوا تاسو واورئ خبره ومنئ او خبره ومنئ هغه یو کس باندې چې دی هغه پاتې ده لا نسمع ولا نطيع نه اورستا خبره نستا خبره منو خلک حیران شو چې څه چل دی امیر المؤمنین اولنۍ دا خبره ده چې تا په حکومت په مال کې خیانت کړی دی امیر المؤمنین منبر باندې ولاړ دی ته حکومت په مال کې خیانت کړی دی څنګه خیانت نه کړی دی تا د حکومت په مال کې داسې خیانت کړی دی چې مال غنیمت کې چې کومې کپړې راغلي وي هر یو کس ته یو کپړه ملاو شي ده زمونږ هغه لنډې دي ستا هغه اوږدې دي زمونږ هغه چې دي هغه لنډې دي او ستا جامې چې دي هغه اوږدې دي مطلب دی تا ځان له زیات ټکي اخیستی دی موږ له دې کم راکړی دی هغه زما د دې خبرې جواب بتاله ابن عمر عبدالله راکې زما زوی هغه ناست دی جومات کې هغه ته پاتېدله جواب ورکړه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ پاتېد چې جناب امیر المؤمنین دا جامې چې اوږدې دي نو دله ما خپله حصه هغه ټکي هم ما دله ورکړی د ده حصه هم حقه رسېدلې وه کومه چې ټول مسلمانانو ته رسېدلې وه خو د هغې نه د ده جامې وړې کېدې نو ما خپل ټکي نه خپل پلار له ورکړه د ده جامې چې اوږدې دي د دې وجې نه دي باندې چې آواز وکړي الان اوس نسمع ونطيع اوس وایي چې څه وایي موږ به اورو مؤمنو امانت ټول کې د امت یو سړی د الله نه یریږي هغه د چا د ازار نه یریږي د چا د غریب څه تیریږي په امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت باندې څه تیریږي دا نه تیریږي کنه چې د خدای نه یریږي دا به د مخلوق د ازار نه څه یریږي د داسې کس په لاس کې چې اختیار راشي بغیر د ظلم نه نور څه عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځلې مهرال دا صرف تاسو ته د دې لپاره وایم چې اختیار والا کس امانتدار پکار دی چاله چې مونږه اختیار ورکوو چاته چې څه عہده والا کړو نو هغې کې اولنۍ صفت د څه شي پکار دی خالص اولنۍ صفت اهلیت قابلیت او دویم صفت پکې څه شی پکار دی ایمانداری امانتداری عمر رضی الله تعالی عنہ یو قافله راغلی ده د بهر نه دی امیر المؤمنین ملاقات دپاره امداد دپاره څه شي دپاره راغلی که نه
غټه قافله راغله، زنانه پکې هم دي، واړه پکې هم دي، لوی پکې هم دي. مدینې نه بهر پړاو اچولی دی، سهار به ملاقات کوي د امیر المؤمنین سره. عمر رضی الله تعالی عنه به اکثر د شپې ګشتونه کول، د خلکو حالت به معلومول چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په امت باندې، په مسلمانانو باندې څه تېرېږي. دا خبرونه خو تاسو خبر یې کړه چې د شپې به اکثر هغه ګشتونه کول، ځکه هغه سره درد وکړه. هغه که زما په حکومت کې، زما په اختیاراتو کې د دریاب په غاړه باندې، د دریاب په غاړه باندې یو سپی د تندې مړ شو، تندې، نو ما سره یره ده چې د دې معنی قیامت پر ورځ الله تپوس وکړي. انسان او په هغه باندې لوږه، په هغه باندې تکلیف، هغه د کله برداشت کولی شو؟ ګرځېده په دې قافله کې یو ماشوم جاړي، د تپوس د زنانه د اواز وکړي چې دا ماشوم ولې جاړي؟ دی وغولوځو، خبره وکړه دا روان دی. څوک یې خو پېژني، څوک د قافله ته ګرځي، دی هم د عام انسان په شریک ګرځي، چا به پېژنده هم دا نه. بهر نه به چې څوک راغی، امیر المؤمنین پته به چې کوله، نو په ګوته به ورته خلکو خو چې دغه دی، د سکوپ نه پته نه لګېده چې څوک دی. بیا چې لږه شېبه وروسته بیا راغی، هغه ماشوم بیا جاړي. د بیا آواز وکړه چې دا ماشوم ولې جاړي؟ دی غلی کوي، خاموشه کوي. په درېیم پېره کافي ټایم وروسته بیا راغی. د دې مور ته قار شو، د بهر نه دی، خو د مور ته قار شو، ته څنګه عجیبه ښځه یې؟ ماشوم څه وخت نه شروع کړل یو شانې جاړي، ناجوړه یې چې د هغې غوره کي، که وږې د هغې غوره کي، اخر څه وجه ده ولې جاړي؟ دا ورته دنګ نه ما تاسو ته وایي چې پېژنې خو څوک نه که نه چې څوک دی. دا خبرو اترو انداز داسې وي چې یو خو تا بد راویستي وي، دلته راته ماشوم جاړي او دلته راته ته چیغې وباسي چې دی ولې جاړي او څه چل دی. د هغې خفه کېږم مه، خو بهرحال ماشوم دی، زړه مې نښتی دی چې څه چل دی، ولې جاړي دی. د هغې دی وږی دی، د هغې وږی دی، نو خوراک غوره وکړي که نه، خوراک نشته. نو هغه ورته وایي په هر څه کې دې کار دی. دنګ نه ورته وایي چې په هر څه کې دې کار دی. دی وایي نه ته ما ته ووایه، ووایه ما ته چې دی ولې جاړي. هغه دی ما د پوی نه پرې کړی دی، پوی نه مې پرې کړی دی. نو اوس هغې پسې جاړي. نو هغې چې عمر یې پوره شوی دی، د پوی پرې کولو عمر یې پوره شوی دی چې تا پرې کړی دی. خو دا ښځه په داسې انداز باندې جواب ورکوي چې تاسو خو اول خبرې واورېدې که نه، په داسې انداز باندې جواب ورکوي. ستا دې سره څه کار دی؟ خو بیا به هر حال چې دی پسې ډېر اصرار کوي، په عاجزۍ باندې ورته وایي چې ته ما ته ووایه چې عمر یې پوره شوی دی چې تا پرې نه پرې. عمر نه دی پوره شوی، نو بیا څه عذر دی؟ بیا څه عذر دی چې دی تا پرې کړی دی؟ مه یې پرې کوه. جو زنانه ورته وایي چې نه قلاریږي، چې واوره. اصل کې وجه دا ده چې امیر المؤمنین د هغه ماشومانو دپاره وظیفې ورکوي کوم ماشومان چې د پوی نه پرې شي. وظیفه د هغه ماشوم دپاره لیکي چې کوم ماشومان د پوی نه پرې شي. زمونږ انتهایی غربت د ډېره کمزوري ده. نو که چېرته دی پوی خوري، نو ده دپاره سهار مونږ امیر المؤمنین سره ملاقات کېږي، نو ده دپاره بیا وظیفه نه مقرریږي. نو دی ما د پوی نه پرې کړی دی، دغه دی. نو دی اوس جاړي، خو به هر صورت د ډوډۍ باندې عبادت کړی، زه به دروغ هم نه یم چې ده دپاره وظیفه مقرر شي. د دې دپاره مې پوی نه پرې کړی. اورېدل څه وو؟ امیر المؤمنین چغې کړې،
درد ورسره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته خپل تعارف وکړو. ځان ورته ښکاره کوي، دې خواته واچوه. ځان ته وایي چې عمره د څو ماشومانو او د څو میندو ازار دې واخیسته. دا خو یو معلوم شو، خو پته نه نور به څو ماشومانو داسې جړلي. شپه یې په لوی تکلیف باندې تېره کړه او سهار له یې قانون ولیکه چې ماشوم د پیدا کېدو سره به د هغه وظیفه سټارټ وي. نو اولنی شرط چې د هغه صلاحیت دی او دویم شرط چې د هغه ایمانداري د ایمانداري. الله دې زمونږ با اختیاره خلکو کې ایمانداري پیدا کړي. موسی علیه السلام ټیم پوره شوی دی. خپل دعوت کوشش به وکړو. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله جل جلاله دې زموږ حکمرانان ایماندار جوړ کړي. موږ له نیک او صالحه مشران راکړي. الله داسې مشران، داسې حکمرانان، داسې با اختیاره خلک راکړي چې هغه په خپل رعایا باندې زړه خوږ کړي او هغوی ته د ایمان او د اسلام ازادي میلاو شي. الله قرآن و سنت قانون په پاکستان کې خصوصا او په ټوله دنیا باندې عموما لاګو کړي. الله موږ ته هغه دور وښایله کړي. الله موږ د ذریعې په طور پکې استعمال کړي. ته زموږ نه رضا شي. الله نیک اعمالو توفیق راکړي. الله کوم نیک اعمالو چې ته توفیق راکړلی د هغې د شکر توفیق هم راکړي. الله چېرته زموږ د نااهلی په وجه باندې، زموږ د کمزورۍ په وجه باندې، زموږ د ګناهونو په وجه باندې الله زموږ نه دا نعمت واپس نه اخلي. خصوصا زموږ د درس دا نعمت دی الله پاکه تا سود کړی دی. الله دا نعمت زموږ نه واپس نه اخلي. الله په دې موږ له استقامت راکړي. الله موږ له د عمل توفیق راکړي. الله موږ له پکې اخلاص پیدا کړي. دا زموږ د دنیا د آخرت د خیر ذریعه وګرځي. د هر قسم پریشانیانو نه د خلاصېدو ذریعه وګرځي. د هر قسم د خیرونو د برکتونو د نازلېدو ذریعه وګرځي. زموږ په کورونو کې د دین د فضا جوړېدو ذریعه وګرځي. زموږ د ماشومانو، زنانو، نارینهو د دنیا د آخرت د خیر او د برکت ذریعه وګرځي. زموږ په رزق کې د برکت ذریعه وګرځي. زموږ په صحتونو کې د برکت ذریعه وګرځي. الله پاکه زموږ په مال اولاد جان عزت کې آبرو کې د برکت ذریعه وګرځي. الله زموږ په ټولنه کې د اخلاص پیدا کېدو ذریعه وګرځي. الله څه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل موږ له عمل توفیق زموږ په کې څه وکړي. او کوم شرونه نه چې پناه غوښتل الله د هغې نه موږ له پناه راکړي. صلی الله علی محمد.